د خیبر پختونخوا په 21 ضلعو کې پرون د اتوار پروز تر سره شو ضمني بلدیات ښاروالي په انتخاباتو کې زیات څوکۍ آزاد امیدوارانو ګټلې دي. د غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه پختونخوا کې په 2 یا څوکو تر سره شو انتخاباتو کې 40 سیټونه آزاد امیدوارانو 16 پاکستان تحریک انصاف ګوند، شپږ جمعیت علماء اسلام، 15 جماعت اسلامي، 4 عوامي نېشنل ګوند او 2 پاکستان پیپل پارټي او یو سیټ تحریک لبیک پاکستان ګټلې دي. خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد وایي چې پرونی انتخابات په پرامن ماحول کې تر سره شوي. هیڅ ډول د نامنه او ناخوشګواره پیښه نه ده رپورټ شوې. خو ول چې د امنیت کلک انتظامات شوي وو. په انتخاباتو کې د خلکو د برخې غستو یا ټرن اوټ په حواله ویل چې د ټولو ځایونو څخه ورته کار شمیري نه ترلاسه شوي. خو په ځینې ځایونو کې د 50% پورې او په ځینو کې بیا د 50% نه کمې رای اچول شوي دي. په نوموړي وویل چې په انتخاباتو کې ګڼو خلکو برخه اخیستې او د هغې اندازه د سیاسي ګوندونو د سیټونو ګټلو څخه معلومیږي. د سهیل احمد په خبره پرون په 21 ضلعو کې په ښاري علاقو کې د نیبرهوډ کونسل او کلیوالو سیمو کې د ویلج کونسل په کچه انتخابات تر سره شوي. د جنرال کونسلر مزدور کسان ښځو او ځوانانو په سیټونو انتخابات شوي او دغه څوکۍ د مختلفو وجوهاتو له امله خالي شوي وي. د اتوار پروز د خیبر پختونخوا په پیښور، نوخار، چارسده، خیبر، مردان، کوهاټ، بنو، لکی مرول، ډیر اسماعیل خان، ټانګ، ایبټ آباد، سوات، شانګلا، ملکن، بردیر، باجوړ، خریپور، منصیره او بټګرام کې ضمني انتخابات شوي دي. د الیکشن کمیشن لمه د ځای استازو د ټاکنو لپاره ټول 250 د رای ورکولو مرکزونه جوړ کړل شوي وو. پرای ورکوونکو کې د سړو شمیره 2,904 او د ښځو شمیره 1,04,800 یا خودل شوی وه. خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات تیر کال د جنوري او مارچ په میاشتو کې په 2 پړاوونو کې تر سره شوي وو. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400.